ګرانو کتونکو ستاسو کوربه ستاسو همکار ابوبکر صدیق خان ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو مردان نوې ډکې زه دا مهال موجود یم او دلته لږ شانته معلومات کوم، لږ شانته پوښتنې کوم چې دا کومه ګراني ده، دا کم ملک کم خوا روان دی او دا د بجلی کم لوډ شیډینګ دی. او زه به نن په خاصه توګه د دې خبرې د دې غریبانانو نه تپوس کوم چې د یو مزدور، د یو دیاړیمار، د یو ریړې والا، د یو لیبر ژوند په موجوده وخت کې څنګه تېرېږي. نو ما سره اوسئ، زه نن تاسو ته ښیم چې د یو غریب ژوند نن سبا څنګه روان دی. ما سره اوسئ. رور را سره موجود دی. رور په دې کې خرڅۍ ملای غونتوي او دا په دې کې چې دا خرڅۍ لاليه ماشاءالله ګرمي ده، کار خو به دې ښي. خو حقیقت خبره راته دا وکړه چې په دیاړۍ کې نن سبا په دې ستا چې کومه ګاډۍ ده او دې خوا بیا مهنګایۍ ته وګورو، ریټونو ته وګورو، کور ته وګورو، څنګه ساتي؟ حقیقت راته ووایه. سختي غواړي نو ډېره په مشکله ساتل کېږي او دوی دومره نن سبا څه پاتې کېږي نه، هر څه ګران دي. بلکل. لالا تاسو څه ګڼئ د ملک دا حالات کم خوا روان دي، د غریب دا ژوند کم خوا روان دی؟ اخر دا مزدورو دا غریبانانو دوی به د خپلو بچو سره څه کوي؟ دا به څنګه ساتي؟ ټیک دا رزق وعده الله کړې ده، خو زموږ د حکمرانانو نه الله پاک سترګې ورکړي دي، الله پاک هغوی له ذهنونه ورکړي. بس غریب خلک ډېر غرق شو او څوک ورار څوک کور نه بهر راوتې سوال کوي. شپږ سوه غوړي چې کم ده 580 روپۍ کیلو غوړي ده، د هغه وس نه کېږي. ملګري دا راته ووایه څه کار کوې، څه روزګار دی؟ بس یاره مزدوري کوو، پلستر کار کوو. پلستر کار کوې؟ دیاړي څومره ده د پلستر نن؟ یاره 800 850 کې چلي. 800 850 په مردان کې دننه را لکه بار کېدی شي کمی که نه په بانډو کې. ښه دا راته ووایه په 800 850 کې ته چې مازدیګر ځې نو غوړي پکې څونه وړي او نور چې د کور کم اخراجات دي، د کور کم ضروریات دي، هغه ته په دې کې پوره کولی شي که نه؟ یاره په دې کې تش غوړي هم نه پوره کېږي ځکه چې ډېره ګراني ده یار. اورې په دې کې تش غوړي هم نه شو راغستی. چاله چې د ووټ ورکړو، څوک چې د اقتدار ته رسولي، څوک چې زموږ حکمرانان دي، د هغوی دا ګریوان داسې راټینګوي نه چې تاسو زموږ پر سرونو باندې دا لوبې ولې کوئ؟ یاره دا خو په کار دي داسې د غونډو له تش ماله نه، ځکه چې د غونډو وټونه ورکړي تش ما نه دي. اورې د دې ملګري په یو خبره کې هغه درد پروت دی کم چې زه محسوسوم چې په 800 په 850 غوړو کې سوري په 800 850 دیاړۍ کې به یو کس کیلو غوړي څنګه وړي؟ یو کس به خپل کور، ډاکټر، دوايي، غم، خادي، تعلیم، کتاب، قلم، د ژوند نور ضروریات څنګه پوره کوي؟ ډېره مشکله ده. خو الله دې په موږ هم رحم وکړي او الله دې زموږ پر حکمرانانو هم رحم وکړي چې د خپلو عوامو سره لږه ګزاره کوي او د خپل د بادشاهي او د مراتو دا ژوند قربان کړي. حافظ صاحب دا راته ووایه په دومره مهنګایۍ کې په اوسني وخت کې کور څنګه چلی او مطلب د ژوند څنګه روان دی؟ بس شکر وباسو، الحمدلله گزاره کی او ټایم پاس کی. اته چې ګرانی ده والن کې دا چې ټایم پاسې دی کېږي الحمدلله. خامخا په ژوند خو اثر پرېوځي؟ بالکل پرېوځي او موږ غواړو هغو ته اپیل کوو چې ارزاني دې وشي. بالکل. زما د دې ملګري هم دا دعوه ده چې ارزاني دې وشي او د دې قوم په دې بچو دې رحم وشي. لالا رشکله څومره وخت نه چلوې؟ یاره یو 3 کالو نه خو چلوم. حاجي 3 کالو نه چلوې. موجوده وخت کې څه ګڼئ چې حالات څنګه شو؟ یاره جی حالات خو ډېر بې اندازې خراب دي، ډېر بې اندازې خراب دي ځکه چې مهنګایي سیوا ده او مزدورۍ نشته نه دی. صحیح. نور کله به څومره دیاړي کوله بچت به پکې وشو، اوس چې دیاړي وکړې د کوره ضروریات پې پوره کېږي که نه؟ یاره مړه بس که پوره کېږي او که نه پوره کېږي خو بس ټایم پاس کوو. نه پوره کېږي، ضرورت د کم دی نه پوره کېږي. په 580 باندې نن سبا کې کیلو غوړي چلیږي که نه؟ نو چې معمولي ورکوټې پیملې مې کم از کم 5-6 کسانو پیملې مې نو هغه کیلو غوړي 2 ورځې نه کېږي که نه؟ 1600 کې د وړو تر وړه چلیږي. ښه داسې نور کارونه شول که نه، د بجلۍ بیل شو، د اوبو بیل شو که نه، نو کارونه ډېر زیات دي. ضرورت چېرته پوره کېږي خو بس خپله ګزاره کوو. الله ډېر زیات ګډوډ دی. ډېره مننه لالا، الله دې وکړي چې ستاسو دا شلېدلې جیب په سپین کاټن او په شین کاټن کې الله پاک بدل کړي او الله دې وکړي چې دا هغه حکمران پړه کې لږ شان رحم راشي چې د دې لالا په اوټ
اقتدار ته رسېدلی دی. لالا څه ویل غواړئ د ملک حالات کم خوا روان دي، د غریب د احوال نور کم خوا روان دي، د غریب ژوند څومره تر حده پورې متاثره شو، تاسو پرې رڼا واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو رانه تپوس وکړو د مهنګایۍ په باره کې یا د عام دیاړمار د دیاړۍ په باره کې مشکله غونده کې خو ده چې دا خلک سړی ګړی رسا اخلي کیدای شي چې که دا حکومت لا نړه نو کیدای شي چې د دې خلکو نه دا سا وځي او دا په دې باندې به شکر وباسو. دوه خبرې به کوو پلس او ماینس دواړه به کوو. پلس ماینس به په دې باندې کوو چې دا شکر په دې وباسو چې دا خېټه راله خدای پاک راکړی ده. که دا انسان راکړی نو اوسه پورې به مو یو بل خوړلي وو. د روزګار خو که زه تاسو ته ووایم نو روزګار خو د ملک نه داسې ختمېدو واله دی. اوس لکه مثال به زه تاسو له درکړم، موبایل خو خرڅول لکه ډېره لویه خبره ده چې موبایل به یو سړی والي. مخکې به خلکو موبایل د شغل دپاره اخیسته، اوس یې روړي مونږ له پوه شو د مجبورۍ دپاره. اوس زه تاسو ته یو خبره کوم، دا مخامخ زمونږ دا هلک دی دی وږي خرڅي، دغه بل هلک دی پوه شوې ته دی دغه د ګنو دا جوس خرڅي. مخکې به دا د ګنو دا جوس تېر کال کې به چې کوم دی غټ ګلاس به دی په 30 روپۍ باندې ورکو، دا وړوکې به چې کوم دی په 20 روپۍ باندې یا به په 15 روپۍ باندې ورکو. اوس هغه ګلاس چې کوم دی غټ په 50 باندې خرڅي. څوک افورډ کولی شي؟ زه ته هر یو سړی چې موږي یا تږي هغه وایي یاره چېرته به دغه ځای کې چېرته نلکې نه به اوبه وڅکو، مسلماني ده چېرته به چا کولر لګولي اوبه به وڅکو. نو د ده په دې کار باندې څونه اثر پرېوته. یا چې کوم دی نو دا وږو والی دی پوه شوې ته د ده نه به په 20 روپۍ یا په 25 روپۍ باندې خو لکه هغه خبرې نه کوو. خبرې مونږ هغه کوو پوه شوې ته چې لکه د دې خبرو په حکومت باندې هېڅ قسمه څه اثر نشته. حکومت څه حکومت شو؟ زه لکه په کومه خبره باندې ویم چې حکومت شته او یا د حکومت خلک جمدي دي، هغې خو په خپله باندې زه تا ته یو خبره کوم، زموږ ستا خو کیفیت په هله تا ته معلوم وي پوه شو ته چې ته بغیر ایسي نه ما سره خبرې وکړي. او چې تا سره ایسي او زه راته بغیر ایسي ولاړ یم نو زما ستا موازنه نه کېږي. مزه هغه کوي پوه شو ته چې ما تا په نور باندې ولاړ یم، تا ته به زما احساس او زما احساس به تا ته معلومیږي. اوس بجلی نشته په دې کې سار راغلی و پوه شو ته دغه یو پی ایس دی که بس بند شو پوه شو نه لایټ شته. تاسو په خپله باندې وګوره مونږ د تقریبا 26 لایټونه دي خو چې بجلی نه نو په لایټ سو بس دغه پکې دی بس دې ته به دغه کو پوه شو ته چې چېرته نه چېرته بس هغه حساب کتاب کېږي. نو د ملک معیشت چې کم دی نو هغه ډېر انتهایي زیات. له د بلاس د څه وجو کړی دی زموږ د حکمرانانو داسې څه کړی دی چې ستا له بالکل فوټ کېدلی دی؟ د حکمرانانو مطابق که ته مانه تپوس کې نو حکمرانان یاره په مشکله باندې به زه داسې خبرو وکړم چې حکمران ایسته شي. که زه تاسو ته ووایم چې زمونږ نبیانو ته نه ځم ډېرې پاکې هستې وې، صحابانو کې به ووایم صحابانو نو بیا د تبع تبعیغینو په باره کې به درته زه ووایم. کله به چې یو صحابي ته به پته ولګي چې زه د پلانکې صوبې پلانکې گورنر شوم، ابه په ژړا شو په چغو به شو چې خدایه زه خو په خپل عمل باندې دونه کولی شم چې زه به ستا د رضا دپاره چې کوم دی نو جنت ته تللی شم. خدایه که زما په حکمرانۍ کې په یو سړي باندې ظلم وشو نو خدایه ته به بیا د هغه په وجه باندې به زما نه ماله به سزا راکړې. نو موږ خو دا سوچ هم نه کوو چې یو حکمران به لکه د چا خبر هغه راشي په پاکستان باندې دا یو دا چې زه د چا د حکومت نه انسپایر وم نو هغه عمران خان و. هغه په لږو وسایلو کې چې کوم دی نو ډېر پیکیجونه ورکول او د خلکو به دا چې کوم الیټریټ مایند خلک دي پوه شوې ته د دې به دا حساب کتاب و چې دوی به وی چې یاره بس خو بس دوی نه پوهېږي او بس کرکټ یې کړی دی او راغلی دی پوه شوې ته. او که دا تجربه کار رالل نو تجربه کارو خو موږ له هغه تجربې سره هغه حساب کتاب وکړو چې کوم ټیم به ما د غوړو خو لکه مثال په طور ما به وړه نو چې په 360 روپۍ کیلو غوړي هغه اوس چې کوم دی نو 2550 ته لاړل. نو موږ وایو چې خدای اوس څه وکړو کوم ځای کې لړ شو کوم ځای ته. نو اوس لکه ما پرون د دې ځای پورې اورېدل چې زموږ یو ملګری دی هغه په خپله باندې وایي چې موږ اوس د تنور نه روټۍ سټارټ کړي دي. د تنور نه مو په څه وجه باندې روټۍ سټارټ کړې؟ آیا تا ته د دې پته شته چې پراټې باندې خرچه لکه د غوړو سیوا راځي پوه شوې ته چې لکه زموږ هغه خلکو ته دا ظاهرو چې موږ بډای دي پراټه نقصاني ده حالانکې پورټ کول ګران وي. نو زه خو نور څه نشم ویلی. څه ګڼئ د ملک دا حالات به څنګه ټیک شي؟ آیا د موږ په حکمرانانو کې ستا خبره چې د ایسن الیکشن ته رابار شي زموږ د احساس ورته وشي د دې عوامو د احساس ورته وشي دا حالات به څنګه ټیک شي؟ حالات به په دې باندې ټیک کېږي که نه زه ویم زه حالات به هله هغه ځای کې ټیک شي پوه شوې ته. لکه زمونږ دوه خبرې کوو مونږ وایو که غریب سړی مونږ کامیاب کو پوه شوې ته نو هغه ځان کامیاب هغه ته چېرته میلو شوي ایسي او د دې شیزونه میزونه مونږ وایو چې نه داسې خلک په دې کې راشي
چا د کور نه پوره خلک دویمه خبره دا پوه شوې ته چې آلات خو لکه که د 35 کالو کې چې کوم دی پیپل پارټۍ والا او یا د مسلم لیگ نون والا دی چې کوم دا گیم به کو دا هغې خو اوس خلکو ته پته ولګېده د یوټیوب په ذریعه د فیسبوک په ذریعه باندې په هر یو ځای کې پته ولګېدله چې یاره دا یو به چې زه به د ده نه خېټه بشلوم او دی به زه په روډونو راښکم او بل به بل ځای نه وي کله به یې مایکونه به یې وغورځول او په ډېر جوش او داسې ګپ شپ و او اوس چې کوم دی نو موږ موجوده وایو چې یاره موږ د خلکو له موږ خلکو له پکار دا دي چې آیا چې کوم زموږ نه تېر شوي ګورنمنټ و څنګه و دا اوس را باندې څنګه راغی دا څنګه دی تاسو یقین وکړئ چې ما بېګا څونه سخته شپه تېره کړې ده په الا الله یقین وکړئ بغیر پکې مې تېره کړې ده که زه تاسو ته ووایم اے سی شته کولر شته ایر کولر خو زه تاسو ته قسمیه وایم چې په بیټرو کې لکه چارج ختم شي نو د کم ځای نه به تا ته اے سی به درته د کم ځای نه کار شروع کړي کولر به درته و پکې به درته کم ځای نه بېګا مې همدغه شانتې زه زما خدای چې بېګا مونږ د کوټې د پاسه دقه شانتې شپه تېره کړې ده صرف موسپل مو لګولو چې دا بس زه ما سره یو ماشومه بچی دا به زه ووایم چې که دې خلکو کې اوس هم دا چې کوم زمونږ د خلکو دا کوم حساب کتاب دی دا دی بدل نه که دا خپل مایند یې چینج نه که چې بهی زما پلار هم په دې پلان کې پاټې که پاټو نومونه نه علم په پلان کې ځای کو دا مونږ خانداني د هسې د نه سړي بچي وي بس کس هغه دی پوه شوې ته چې پته ورته ولګي چې موجوده څنګه زموږ د مزري سره بس یو کس ټیک روان دی پوه شوې پرېږدې ده نو مونږ خو به صرف دا ووایو لالا ډېرې سنجیده خبرې وکړې او د دې دا اورېدو د پوهېدو دپاره هم سوچ سنجیده پکاري لالا دا راته ووایه څونه وخت نه ماشاءالله دا کار کوي جي تاسو یاره دغم یو 25 سال نه حکوم کوم دا ماشاءالله 25 سال نه مطلب زما د پیدایش نه هم مخکې ښه جي اوس جی په دې نینو کې خپل کور څنګه ساتئ بچي څنګه ساتئ په دې باندې جی لږه شانته رڼا واچوئ او ګران کار دی یاره خو څه وکړو بس دا کاروبار دی لماره باټ نوړه ترې شکوې نه راځي ګیلې نه راځي د مشرانو نه ورسه ګران دی یالو که ته ماته ټوله برباد ته او کار ما ډېر بس څه به کوې ګرانو کتونکو مشر اجي صاحب را سره دی لالا څه ګڼئ د غریب ژوند څومره تر حده متاثره شو په دې میاشت نیمه کې یا د دې مهنګایۍ په وجه ستاسو چونکې ماشاءالله عمر مو ډېر دی نو تجربه مو هم ډېره ده په دې ملک داسې حالات چېرته راغلي وو نه جي د دې نه مخکې نه داسې حالات راغلي او نه دی بیا خدای راولي او بس غریب خو هسې هم تباه او اوس بلکل ورک شو او بس د دې نه نوره غټه خبره نشته بل دا چې کم حالات دي چې نه څوک ډوډۍ خوړی شي نه کرایه کور ته تللی شي نه بیل ورکولی شي بس یو آفت دی یو عذاب دی بس دې نه پس به بیا موږ د مردآباد او د زنده‌آباد چغې خو وهو زموږ قوم کې هم دغه شعور نشته د خپل حکمرانانو نه څه ګیلې څه شکوې بس زموږ دا حکمرانان دا غونډ راویستل رانیول غواړي او بل د اټک سیند ته ویستل غواړي د دې نه علاج بغیر بل علاج نشته حقیقت دا دی چې کله سړی په کور کې د بجلی فټینګ وکړي او 20 کاله پرې تېر شي نو هغه بیا ټول راوشلی هغه ګزار کړي نوې فټینګ وکړي د لالا خبرې سره اتفاق کومه اجي صاحب څه ګڼئ د ملک حالات او مهنګایي د غریب ژوند په دې دا کې خپل کور بچي قاطع څنګه روانې دي یاره بس حالات خو چانه پټ نه دي حالات خو ډېر خراب دي او یقینو که په دې مهنګایۍ کې چې کوم دی نو خپل ځان ساتل یا بچي ساتل ډېر ګران کار دی او هر سړی مشکلاتو سره مخ دی که یو سړی چې کوم دی نو هغه زرګونه ګټي در ورځې نو هغه هم چې کوم دی نو مشکلاتو سره مخ دی که یو سړی چې کوم دی نو 500 روپۍ روز ګټي هغه زیات مشکلاتو سره مخ دی ځکه چې حالات ښکاره هر چا ته بلکل جی چاله مو چې وټونه ورکړي دي د هغوی نه زموږ د ګیلې څه حق نه جوړېږي چې څه ګیله ترې وکړو شکوه ترې وکړو یاره جی ولې نه جوړېږي خو بس هغه خلک خو په دې باندې نه دي ای خو بالکل د چا پروا نه ساتي او د خپل وټ سره کار دی کله چې وټ غواړي نو بیا چې کوم دی نو کوڅې له به هم در راځي منتظاري به هم درته کوي او هر څه به چې کوم دی نو ستا مني خو چې کله وټ والي نو بس بیا هغه غریب سړی بیا نه لالا که دوباره وټ له راشي دوباره زموږ د کوڅې ور وډبئ زموږ به ریاکشن صحیح موږ به بیا هم د زنده‌آباد نارې وهو بس زموږ د پاکستانیانو دغه دی نو بس بله دغه نه بله لار نشته او که نه بیا به ترې موږ مخ یو خان ته به ښار نو بس دغه زموږ زندګي د دې سره زموږ بشر خبرې سره زه هم اتفاق کوم ګرانو کتونکو نن په دغه مردان په نوې اډه کې موږ دا سروې وکړه او موږ د عوامو نه سپیشلي
د لیبر نه د مزدور د طبقې سره مونږ ستاسو ملاقاتونه وکړل او مونږ د هغوی د ژوند چې نن سبا د دومره مهنګایۍ سره د دومره خرابو حالاتو د وجې چې د هغوی ژوند څنګه چلیږي نو د هغې متعلق ژوند هغوی تاسو ته خپل مخ په وړاندې کېښوستو او حقیقت دا دی چې عوام تنګ دي غریب تنګ دی په دې حالاتو کې په دې مهنګایۍ کې ژوند غریب دپاره تیرول ډېر زیات ګران کار دی ستاسو کوربه ابوبکر صدیق به انشاءالله په بله خپرونه کې تاسو سره ملاقات کوي ورکړئ اجازت د لوی الله